سعودي عرب کې یو جومات جوړېدو چې دغه جومات یو شیخ جوړول او شیخ ټیکدار لم ویلو مزدورانو ته ویلو چې دا جومات په خپل پیسو جوړوم د ویخ نواله تر اخر سره پورې به دا جومات زما په پیسو جوړیږي او دې کې به 1 روپۍ امداد هم چانه نه اخلي مزدوران هم فيو ټیکدار هم فيو چانه به 1 روپۍ امداد هم نشته شیخ په هم په دغه جومات باندې دروازه چکرې لګولې او څومره هم ضرورت او به پوره کول یو ځل دا چې چې دغه مزدورانو مساله جوړول چې سیمټ او باجری مکس کړي او به پکې چولي په کم بالټي چې دغه او با چولي نو هغه بالټي ولا مار شوی دی جی دا واقعي لګوري په دې واقعي کې زموږ د پر ډېر غټ عبرت پروت دی دا ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور د ثواب په نیت باندې شریک کړئ ځکه دې کې زموږ د پر یو غټ عبرت پروت دی جی څه ټیم چې دغه بالټي مار شنو دغه ځکه یو زنانه و چې خپل گاډي کې ناسته و او د چا انتظار کولو نو هغه چې کتل چې د بالټي مار شو بیا د مزدوران بالټي پسې ګرځیدل نو هغه زنانه ورکو شوی هغه سره په گاډي کې یو بالټي او جیغه ولا ورکړه چې دا ولې تاسو بالټي پسې ګرځي ما خو کته د تاسو بالټي مار شو دا ولې په دې باندې تاسو د مساله کې وباچوي جی چونکه شیخ خوب فکر چې چانه به 1 روپۍ امداد هم نه لې او د دې ذهن کې امداد راتله چې دا خدای امداد کوي دا خو مطلب هغه ټیم ضرورت دی له مزدورانو نو غزنانه نه بالټي اشتلې دی جی جمعات مکمل شوی جمعات جوړ شوی دی جی مونږ د پاره هم کولو شوی خلکو پکې مونږونه هم شروع کړی دي دغه شیخ د کم شیخ چې د جمعه جوړ کړو دی یو ځل دوه چې خوب ولیدو جی خوب کې د جنت لته چې په جنت کې الله پاک دل یو خشته کلی بنگلا ورک په انعام کې د تاسو کو چې الله پاک نه تاسو کو چې دا بنگلا د مال په کومه خوشاله کې په انعام را کړی ما داسې کم عمل په دنیا کړو جی نو الله پاک ولو فرمایل چې تا په دنیا کې زما کور جوړ کړو نو په دې دنیا د الله ما دلته دا کور در کو دا غټه بنگلا مې دل درکا خو چې د قتل دغه بنگلې سره یو سیم ټو سیم هو به ما غرنګ یو بل بنگلا وجی د الله پاک نه تاسو کړی دی دا یو بنگلا خو زماره دا بل وسره خوا کې د چا ده الله پاک ولوي دا چې غجومات کې چا تاسو سره امداد کړی د ستا چې کم شریکوال دی دا بنگلا داغه د جی نو دوی هم حیران شوی چې جمعات خو ټول ما په خپل پیسو جوړ کو د کې هر سما په خپل پیسو باندې کړی دي د هغه ټایم د خو برا پاسې دل جی د خو برا پاسې دل چې سهار شوی ډایرکټ ټیکدار پسې تل ټیکدار لیولی دي چې دی هر څه کې خدا ټول هر څه مو په خپل پیسو باندې د کې تاسو چا نه امداد ایشتلې چا نه مو چنده ایشتلې دا هي کې خو ما سره شریکوال هم شته جی مزدوران راټول کړي مزدورانو ته پوس کړي مزدورانو په ذهن باندې بویا چولې ورلې ویلې موږ سره خو چا امداد نه کړي او ها یو ورځ یو خزه دغه رنګ یو بالټي را کړو چې زموږ بالټي مات شو نو مونږه هغه خزه نه بالټي اشتل او پاغه بالټي باندې مونږه مساله جوړه کړې و جی هغه بالټي باندې به مونږه وبره اشتي او مساله به مو جوړول جی دی ولوي چې هر سیمه دغه خزه را پیدا کړي مزدورانو قتل دي خزه و را پیدا کړي کوم خزه چې دغه بالټي ور کړي دي دغه شیخ چې کوم دی خزه لورغله وره ولا ډبول دی خزه ولا دنه نواز ور کړي چې څوک شیخ ولوم دغه رنگ ویل چې دغه رنگ تا یو بالټي ور کړو یو جمعه جوړېدو دغه بالټي قیمت دی وا چې پیسې دل درکم چې څومره قیمت ته لزر درهم دل درکم ویل لزر درهم د نزنالم 500 درهم دل درکم وینه 500 درهم هم د نزن اخلم خزه لوي چې قیمت وای بالټي چې پسو خرڅه تعالی هر څومره قیمت درکول له تیار ما خزه ول دنه نه په خندا شوی د چې زه دومره کمکل نه ما چې زه به د یو بالټي سودا یو د جنت کې د بنگلې سودا تاسو سره په دې دنیا په لکونو درهم باندې کوم یا په ربونو درهم باندې کوم کته مال ربونو درهم هم راکې د تعالی داغي بالټي قیمت نه اخلم جی شي هغه خزه ول دنه نو وي چې کم خوب تا بیګالي درې هغه خوب معاملې دلې جی د دې واقعي مقصد صرف دا چې د زړه د اخلاص چې ته یو مدد وکړي چا سره کنه نو دا غي سله الله پاک ورکړي یو طرف ته شیخ چې پر زرګونو په لکونو درهم به لګولي ریال به لګولي او دغه جمعه ته جوړ کړي او بل طرف ته یو خزه چې د خپل اخلاص نه صرف یو وړو کې بالټي چې کم دی دغه مزدورانو ته ور کړو او الله پاک ولا پاغه دنیا دوړو له یو رنګ بنگلې جوړې کړې وي چې چا په لکونه درهم لګولي او غلم ما غرنګ بنگلا او چې چا یو وړو کې بالټي ور کړو نو غله هم ما غرنګ بنگلا نو خبره مقصد مې دار د واقعي مقصد مې دار چې الله پاک جهتونه ګوري چې د انسان نیت څه دی کته په لکونو دغه ورکه په لکونو په عربونو ته خلکو له زکاتونه ورکه خو چې ستان نیت خراب نو الله پاک دستا اغه زکات نه قبلای او کته 10 روپۍ زکات خو چې کم دی خو په انسان باندې مطلب دا خو د زمونږ د اسلام چې کم دی رکن دی زکات خو بیا فرض کیږي چې تعالی الله پاک دولت درکې کې به زکات ورکه او خبره زده خیرات کوم خیرات چې ته سچ زړه نه ورکه د سچ د زړه نه ورکه نو هغه الله پاک قبل